یو سړی محمد ابن یزید یو وخت کې دی په یو غټه سرکاري عهده باندې و او د عبدالملک ابن مروان زوی یزید هغه له څه سزا ورکړې وه اگر چې په جایز یې ورکړې وه. دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه وه چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک ده ته یو غټه ګورنري میلاو شو. د ده غورډک و هغه محمد ابن یزید ته. نو وی دا راونیسئ دې غریب ته وتښتېد خو پولیس یې ورپسې ګرځه او پرې یې نه ښوده او سړی یې راونیو او چې راوینې و نو ځان ته یې مخامخ ودرو وایي ما نه به دې څوک بچ کوي تا ما نه بچ وویست هېڅ څوک دې رانه نشي خلاصولی اوس ته یې نه پرېږده داسې یو طاقت نشته چې ما نه دې څوک بچ ګوره څونه خبرې هغه وایي ما خو تا سره بد نه دی کړی ما ته خو بادشاه حکم کړی و چې دې جیل کې واچو زه دغه او د بادشاه مې په څه طریقه راضي کړو ته مې د جیل نه راوویستی ما خو دا سره خو کړل چې ما د جیل نه راوویستی او په جیل کې مې تا له خاص کمره درکړه عامو جیلیانو سره مې ونه ساتلې او تا له به ما خصوصي ډوډۍ درلېږله او بیا مې بادشاه راضي که عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوویستې ما خو تا سره بد نه دي کړی او نه دې ټکي تاسو واورئ دا مه وایه چې ما به درنه څوک خلاص کړي که الله وغواړي نو ما درنه خلاصولی شي یو ذات شته وی اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی وغورځېد اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی ګوره قبر یې بادشاه سرمن یې راوغوښته سرمن او په ځمکه یې واچول او زنځیرونه راوړی زما لاسونه یې پرې وتړل او زما خپې یې پرې وتړل په زنځیر یې زما خپې م وتړل زما لاسونه او زما سټ یې دغه سره وتړه چې ونه لغم او جلاد یې راوسته ویلي تورې ته ګوره ځکه نو اوس چغه ووهه خدای ته دا اوس چې تا ما نه دعا بچ کړي دې کې بانګ وویل چې بانګ یې څنګه ووایي دا خو به ظالمان بادشاهان منځونه به یې کول منافقین او منځونه به یې کول چې څوک راباندې بدګمانه نه شي چې بانګ یې ووایي هغه جلاد ته یو منټ صبر وکړه دا مونځ کوم د مانځه نه پس به دې سر و خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم ګورنر مانځه ته ور مخکې شو یو سړی شاته پټ ولاړ و په دا چاړۍ و مړ په مردار په هغه ساعت په مردار مړ شو او چې څنګه مړ شو د هغه نه پس بلو ویې پرېنیځئ زما یې لاسونه هم پرانیستل زما یې خپې هم پرانیستلې وایي زما بري کړئ الله کولی شي ها الله بچکول کولی شي خو الله دله نه چغه غواړي یو لطیفه ده یا به حقیقت یا به ني خو مشهوره لطیفه ده او د عبرت ده یو سړی په سترګو ړوند و بازار کې به ناست و چغې به یې والې خدای سترګې خو د ده مطلب د سترګو نه د ده مطلب ده چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب د سترګو معذوره دی محتاجه دی او زه پیسې به راکړي جانه دا خو دا چغه نه ده ودی خدای سترګې بادشاه چې په لاره به تېرېده ده به همدا چغه واله خدای سترګې یو ځل بادشاه روان و ړونده وې ها وی څه غواړې د خدای نه وې سترګې نه درکړي نه دي نه ښه زه واپس راځم او که سترګې دې نه وي که نه نو سرمن دې وباسم پولیس ته یې ویل د باندې ډیوټي د نه ونه تښتي او زه راځم که د ده نظر نو پیک شوی که نه خدای ته چغې وایي به ټول ملک یې په مخه غچ دی زه زلمی وم دیم دا چغې وایي زه بادشاه شوم دیم دا چغې وایي دلته ناست یو خلک ورې پیسې ورکوي او که زه رالم او د ده سترګې نه وې جوړې شوې نو سرمن ته یې وباسم پرېږدم یا نه خدای موت بادشاه لاړ ړوند مې خدای په غم وړېدم دا سترګې داسې په جنجال وړېدم خدای ته یې چغې کړې خدایه سترګې خدایه سترګې بادشاه را روان دی سرمن دا نه وباسي چې بادشاه راغی سترګې جوړې وی ړونده سترګې دې وې لیک شوې که نه وی دا څو ګوتې وې دوه دا څو دي څلور دا څو دي یوه بادشاه ته چا وی څه دم دې په چې دم مې پرې نه اچولې وی مخکې هسې د خولې نه چغه واله د پیسو دپاره چې خلک ما ته وګوري او خیر راکړي او وایي چې د سر غم شو ورسره که نه
نو دغه نه خدای ته کوکي ووالې. نو چې دغه نه خدای ته کوکي ووالې نو خدای پاک قبلوي. او د دې به زه مثال درکړم که یو بزرګ و هغه به د بیت الله نه ګیر چاپېره تاوېده او چغې به یې وایې لبیک لبیک لبیک. مشهوره واقعه ده. او د بره نه به والا اواز راته لا 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 لا، مطلب دا چې لا لبیک نه قبلېږي. نو یو سړی یو بزرګ ورسره روان و، هغه ورته ویې دا اواز اورې؟ وی او. وی دا تا ته کېږي که نه؟ وی یا خو کلونه وشو، دله بیا هم لبیک ویم او ما ته اواز کېږي چې لا نه قبلو، دا لبیک دی نه قبلو. نو بیا څه لپاره لبیک وی؟ دا طوافونه څه لپاره کوې؟ هغه ته څه وایي؟ ګوره چل دې ټکو کې دی، خو دی ما خو ګناه کړې ده، دا ما ته چې اواز راځي نه قبلوم، دا ټیک دی ما ګناه کړې ده، غلطي مې کړې ده، نو بس ما ته وایي نه قبلوم. نو چې ګناه مې وکړه نو د خدای دا در راته معلوم و دا بیت الله، نو دلته وله رالم چې ما به معاف کړي او زما دا دعا او دا لبیک به قبول کړي. نو بس ته راته بل در وښایه چې هلته ورپسې لاړ شه. ما ته خو د الله بل در نو معلوم، دا بیت الله راته معلوم و دلته رالم. نو که ته راته بل در ښیې نو هلته ځم. قبلی که نه قبلی؟ زه خپل رب له راغلی یم. زما دعا قبلی که نه قبلی؟ زه خپل رب له راغلی یم. که ته دا دې در نه بل در راته ښیې نو وښایه ځم ورپس. نو چې بیا به د یو ځل لبیک وي نو فرښتې به ورسره 2 ځله اواز کو لبیک 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 لبیک. نو زما روڼ اصل څیز هغه د زړه نه دی، د زړه نه. او د دې کې یو څو خبرې نورې هم دي، نو انشاءالله که موقع وه د دعا متعلق دي، نو آینده جمعه کې به راته د هغې بیان وکړمه. خو زما وروڼو خلاصه دا ده چې هر تکلیف، هر مصیبت، هر پریشانی، بیماری د ځان د زوی نو خپل رب ته چغه وهئ، بس خپل الله ته اواز کوئ. د دغې آدابو لاندې چې دا کوم آداب درته ما ښوده نو الله به یې درله قبلوي که خیر وي انشاءالله العزیز. حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي وی زه رالمه نو رسول الله مبارک سره ګډې چیلۍ وې چا راوستې وې، نو ما ته یې هغه وسپارلې چې د دې ګډو چیلو خدمت کوه. نو ما به د هغه ګډو چیلو خدمت کوه چې څونه پی به مې ترې واخېستل، نو هغه به مې د صوفې چې کوم مسلمانانو کوم طالبان نو په هغې به مې هغه پی ویشت، خرڅول به نه، او یو جام پی به مې د حضور پاک دپاره ساتلې. نو ماسخوتن چې به رسول الله مبارک لمونځ وکړو نو زمونږ د ګډو چیلو ګاړۍ ته به راغی، نو ما به ورله یو جام ساتلي، نو ما به پرې هغه پی وڅښل. نو نبي علیه السلام به کور ته لاړ، بس ما به دغه ګډې چیلۍ سارل ما ته نور ملګري وو او هم ساتلې او پی به هم ترې اخېستلی او هم جومات ته وړل په طالبانو به څښل، او ماسخوتن هم حضور پاک له یو جام ورکړو، پخپله به هم څښل. یو ځل نبي علیه السلام مبارک لیټ شو، چې لیټ شو هغه چې کوم جام هم حضور پاک له ښودی و، موږ وایي زه نبي علیه السلام جوړ نه راځي نیغ به نیغه کور ته تللی اما اوس وی دې کې دا دروازې دا چې کوم دی ګډې چیلۍ وې دروازې شړق وشو، وی مې دا د حضور پاک په جوړ راغی، وی د قصده مې شرمېدم حیا راته، یو څه ما ته وایي چې زما پیسې شو، نو ما زر په خپل ځای کې سملاست کړم او څادر مې په ځان راکړو، د قصده مې ځان ودر شرمېدم چې خدای ملامته شم چې من خو خپل حصه څکلې وه، نو د رسول الله مبارک هغه پی ترې رانغی نو پکار چې کور ته مې ولاړوي، ما وڅکل دا مې څه غلطي وکړه. خو حضور پاک له خدای جیبه ښوي ورکړو چې رادننه شو، ما ته یې وکتل چې دې ښوده دی، نو ورو یې دروازه بنده کړه چې دغه خوب پانه سو، میانځ کې د قصده ودو، وی راغی یو کټ وین یې سر اوچت کړي چې زما پی په پرتي پی پکې نو، بل یې نه اوچت کړه پی پکې نو، بل یې نه اوچت کړه پی پکې نو، ټول لوښي ورو په قلار قلار وکتل، شرنګ یې نه ورکړو چې ما د خوب ونه ځمه، یو هم کې پی نو خو ما ختم کړي. اوس ګوره ښه وی لاس یې اوچت کړه چې یا الله چې ما باندې څوک پی وڅکي نو خدایه ته هغه له پی ورکړه، چې ما څوک سیراب کي الله ته هغه سیراب کا. اوس چیلۍ نه ما اتره ساس کې هم پکې ما نه وپرېږدې، دغه ساعت مې چیلۍ ګړې لشلې وې پوټې پې هم پکې نو،
خو چې رسول الله مبارک دا دعا وکړه چې خدای ما څوک سیراب کړي نو ته هغه سیراب کا، ما له څوک پی راکړي نو ته هغه له پی ورکړه. ګوره سبب استعمال کوه. دی ونه وي چې خدای پاکه به دې چهره کې پی را پیدا کړه، که دی ویرې هم کار کېده، خو دی ونه وي. وی چې دی وایي بس زه پوه شوم چې دعا کړې خو دعا لګېدلې ده، بس څادر له مې شونګ ورکړه او راغر مې وان او یو چیلۍ ته کېناستمه، لوښی مې راواخېست نو بیا تا مې ته نېغ ګورې سړی خو وده و، هغه نېغ راپاڅېد او چې چیلۍ له مې زه ورکړه په لاس باندې غولانځ یې بیا د پیو ډکه وه، پی مې ترې واخېستل او نبي علیه السلام نه مې یوړل او ما ورته خپله قصه وکړه. حضور پاک مسکی شو او پی وڅښه. نو داسې به وی خدای ما خو غنم وکړ، اوس پکې خدای ته برکت واچو. دوکان ته سر زه دوکان وکړه، دا نه چې کټ کې پرېږدی او زما بشریان نه د اوس د سرو زرو مولۍ جوړ کړه. وی خدای ما په دوکان وکړه دغه مې وسو، الله اوس په دې دوکان کې پروردګاره ته برکت ورکړه. یو خبره ته وکړم، د دعا خپل څه آداب دي. ګورې یو د دعا آداب دا دي چې لاس پورته کړه الله ته، هسې بغیر د لاس پورته کولو هم دعا الله قبلوي، خو لاس ورته پورته او بیا حمد د الله ووایه، که نور قسم نه دی الحمدلله خو تاسو ټول یا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دونه پورې ووایه د الله حمد، او بیا د زړه نه دعا وکړه، ښه د زړه نه، او ځان ورسره وجاله ورسره، او که جلا نه درځي نو حدیث کې راځي تباکو ځان د قصده ته جلا کړه، شکل د جوړېدونکي جوړ کړه. ډېر خلک وایي موږ د جلا نه راځي، نو هسې د خوله را چینګه کړه او د جلا شکل ځان له جوړ کړه او د الله نه دعا وکړه. جایز دعا جایز هغه منه، او په آخره کې درود شریف ووایه. زه به یو صحابي دعا وکړله او درود شریف یې ونه وی نو حضور پاک ورته وفرمایل ای دعا والا تلوار دې وکړه. بل صحابي دعا وغوښته او اخر کې درود شریف ووی نو رسول الله مبارک وی دعا دې قبوله ده. بل سړي دعا لوستله نو حضور پاک آواز ورکړه وی درود شریف د ما باندې په آخر کې ووایه نو دعا به دې الله قبوله کړي. نو مخکې د خدای حمد، وروستو درود شریف، د زړه نه دعا او ځان وجړوه، یعنی شکل د جړېدونکي جوړ کړه. بل آداب دا دي چې قبلې ته مخ کړه، که قبلې ته نی بیا هم قبلېږي خو قبلې ته مخ. بل آداب دا چې مونځ وکړه. ګوره حدیث کې صلات حاجت نه دی راغلی، صلات توبه نه دی راغلی، نو یو 2 رکعته نفل وکړه او بیا یکسویه سره الله ته لاس پورته کړه او دعا وغواړه. په بعضې وختونو کې خدای دعا قبلوي، لکه د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر حضرت معاویه رضی الله عنه دور او زمانه راله. یو دور او زمانه داسې وه چې د صحابو خپل منځ کې اختلافات و، خو آخر وخت کې بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سلطنت او د حکومت مستحکم شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو، د خپل زوی دپاره یزید ابن معاویه دپاره د خلکو نه بیعت اخیستل شروع کړل. اوس دې زمانه کې چې انتخاب کېږي د مشر نو هغه د ووټونو په ذریعه کېږي، او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه، خلکو به یو مشر له لاس ورکړه بس دا به د هغوی ووټو. نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع کړه، او چونکې هغه په خپله جملې و، حکومت یې خپل و، د حکومت چې څومره والیان و ګورنران هغې خپل و، د فوج سربراهان او مشران یې خپل و، نو دا مرحله ورته ډېره اسانه وه. عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بس کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړه.
مدینه منوره کې لا عام بیعت نو شوی. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینې شریفې والی ته اطلاع راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی، هغه په شام کې و. خو ته لا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی، او دا ووایه چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی، او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی، نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي. غږ مه کوه. د مدینې شریفې چې کوم ګورنر دی، والی دی، هغه مشوره وکړه د خپل نایب سره، معاون یې یو سړی ډېر خراب سړی و، مروان د بنو امیه قبیلې و. مخکې ښه سړی و، خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کې دغې ګورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورته وی چې په 2 کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. دا 2 کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقي خلک به وکړي، خو که دې 2 کسو بیعت ونه کړه نو دا نور هم نه کوي. وی څه وکړمه؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط رالیږلی دی، د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه، خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. وګورئ که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. ګورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، خو دی پوه شو چې دا یزید دپاره ما نه بیعت اخلي، او په دې هم پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی. اگر که لا عامه اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلې، خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار عذروله، ووایي که ما آواز وکړه نو ما پسې راننوځئ، هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې سنګ ننوت، هغه ګورنر ورته هم حقه خبره وکړه. وی ما خو دې له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي، نو ته مهرباني وکړه هغه سره بیعت وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې تا هم دې له غوښتم، او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی. وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې. وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پرې سوچ وکړم، مشوره به پرې وکړم، پرې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی الله عنه ته بار راووته. ګورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره، د هغه خپل نایب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته وی انتهایي غلطه دې وکړه، که بیعت یې نه کوو نو وجلی به دی. نو که دې دې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلي و، ټولو به د یزید بیعت کوو. نو چې دې نه بد شو سې قابو کولی نه شو. او ګورنر ورته وی افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیه السلام په ښار کې، د نبي علیه السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړې، الله نه نه یریږي؟ دا د پیغمبر علیه السلام ښار دی، د نبي علیه السلام کلی دی، د هغه وطن دی، او دا هم په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبي علیه السلام نوسی دی، د لور زوی دی. زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم؟ هېڅ چېرې داسې نه شم کولی، بیعت به ترې والو. وی اوس یې نه شي قابو کولی.
سبا یې ورپسې بیا استازي ولېږه چې ته راشه او موږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه ته بیا یو شپه مهلت واخیسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه، زه مشوره کوم. او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو. څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان د حضرت حسن د حضرت حسین رضی الله عنهما یا بنو هاشم کې د پیغمبر علیه السلام کوم خاندانو هغه ټول د شپې اوښانو باندې سواره شو مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنګ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار. دا د پیغمبر علیه السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دوی به په زور رانه غواړي، نو لوی جنګ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شو. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د شپې پټ په پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دي یو بل سره مشورې کولې چې اوس څه وکړو، آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قایم دی. شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې او غیر چاپېره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کماندران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران ټول د ده دي. اوس موږ دې حالت کې څه وکړو؟ موږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کوم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا خلافت نه دی. د پیغمبر علیه السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کوم د رای خاوندان به هوښیار او پوه خلک به و، هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کوم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو هغه بادشاه که. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهي او خلافت هم دغسې وه. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت هم دغسې و. تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وه راغلې. نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاه کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاه کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره او یو شورا یې جوړه کړه، یو څو کسانو وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کیني او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ یې هغه بادشاه کړي. همدغه شپږو کسانو کې چې کوم د چا خوښي وی زما زوی عبدالله بن عمر به هم پکې ناست دي، خو دا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ. هسې مشوره ترې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوئ. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی. نه حضرت علي رضی الله عنه داسې کړی دی. حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یوه مسله وکړله، نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده. دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبي علیه السلام، مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي، د هغوی د خاندان خلق موجود دي، نو پکار دا و چې هغوی مشوره کړې و چې کوم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به یې بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلي و چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسوله ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کوم منبر باندې به نبي علیه السلام تقریر کو، په دې خپل منبر یو قوم یې یاد کړ، د هغې قوم هلکان مې ولیدل چې زما په منبر لوبې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران هلکان به راشي، هغوی به بادشاهي قبضه کړي، د حلالو د حرامو، د ښه د بد، د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچ و چې دا اوس کوم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، هلک دی، او د نبي علیه السلام یو قول هم چې الخلافة بعدي 30 سنه، زما نه پس به خلافت اصل خلافت چې کوم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلیږي.
د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي، بادشاهان به راپاڅي، په یو بل به چکونه لګي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو. مشوره شروع وه چې څه وکړو. کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علي رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده. هغه شهید شوی په کوفه کې دی او د علي رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی. د کوفې خلکو د علي رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله. نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه. د کوفې ټول خلک ستا په انتظار دی. کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو، موږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت موږ نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم، کوفې ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام ملګري وو، هغې مشوره نه ورکوله. وی پام کوه کوفې ته به نه ځې، موږ دا مشوره درکوو. د کوفې خلک غداران دي، دوکه به در سره وکړي، زړونه به یې تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی. که پیسې واغېسته نو زړونه به یې تا سره یې او توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره یې. پام کوه دا غلطي ونه کې. لیکن دومره خطونه، درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي، ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فوراً راشه، که رانغلې نو دلته ممکن داسې لانجه جوړه شي. د یو هوښیارتوب وکړه، خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه، وی ته لاړ شه کوفې ته، هلته حالات معلوم کا. نو که دا خطونه د خلکو رښتې او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق ملګرتیا موږ سره کوي، د دې باطل مقابله موږ سره کوي، نو ما ته بیا اطلاع وکړه، نو زه کوفې ته درځم. که دا خطونه دروغ وي او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نه، نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل ډېره اوږده واقعه ده، زه درته مختصره ویم. مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو، په زرګونه خلک یې ملګري شو او دا اوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد. ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علي رضی الله عنه رواره دی. عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی، نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی، د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی. ډېر لوی استقبال یې وشو او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره، او هغه ته فوراً خط ولېږه چې هغه هم را روان شي. مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک په زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبي علیه السلام په خاندان دا ټول په یو اواز ورسره پاڅېدل او بیعتونه ورسره شروع شو. موږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو، موږ د هغه مقابله کې د نبي علیه السلام نوسې ودرول غواړو او فوراً دې راځي. مسلم ابن عقیل چې دې حالت ته وکتل، یو خط یې ولیکه او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فوراً را روان شه کوفې ته. ممکن د مکه مکرمه چې تا ته خطره میله وشي، دلته هېڅ خطره نشته. هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل، د کوفې خلک ټول زموږ ملګري دي، هېڅوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي. حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو، خو پیاده سفر یې بلا مزل به و،
اخوا یزید ته پته ولګېدله شام ته اطلاع میلاو شوه چې حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف او بیا کوفې ته یې د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل او بلکې یوازې ودرېدل نه د هغه دپاره بیعت هم شروع شو پوه شو هغه ویې که دا کوفه هم زما مخالفه شي د مکې خلک هم زما مخالف شي او دا خو د نبي علیه السلام نوسې دی که دې لږ میدان کې ودرېده او د عبیدالله ابن د دې مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه پیسې غواړي پیسې ورکه مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي نو چې څوک مخالف وي ختم کا مړه کا خو دا فتنه ختمه که عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې ګورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته او د کوفې جامع مسجد کې اعلان و خلک یې ځان ته را جمع کړل هغه سره خپل لښکر دی د بصرې نه ځان سره راوستی دی جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړه چې خلکه زه یزید چې د امیرالمؤمنین دی زه د بصرې ګورنر یم او ما له د کوفې ګورنري م راکړه دا د هغه خط دی نن نه پس زه د کوفې ګورنر یم او ما ته یې دا اعلان کړی دی چې که څوک زمونږ مرسته کوي مونږ هغه له پیسې م ورکوو هغه له مونږ عزت هم ورکوو هغه له مونږ مشري م ورکوو او که څوک زمونږ مرسته نه کوي او زمونږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل ملګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو بې د مرګ نه وجنو یې خلک یې ویارول او چا له پیسې شروع کړې نو نن خو دا ور ټول د پیسې دی تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي ورته ښه پته د یهود او د امریکې هغه د مسلمان دشمني م ورته معلومه ده دا م ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او دا یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي خلکو ته پته هر څوک ترې خبر دي په افغانستان کې څو کړل په عراق کې څو کړل د عراق کې به یې دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي امداد ورسره نه کوي او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغه یې کړي دي تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو په خپله یې قرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسمه هتیار پکې نشته نه پیدا کړی شو افغانستان کې وی یاره وي دا طالبان چې دي دوی وي د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي د څه حق وله ورکړه څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو څومره ښځې پکې کونډې شوې څومره بچي یتیمانان شو د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني کې دا ظلم کوي ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني کې دا ظلم کوي هر څوک به یې مني لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري د زړه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره ولې بیا خلک ملګري دی صرف د پیسو د تمې په لالک باندې پیسه ورسره لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي د کوف چې دی راغی او ته اعلان یې وکړه بس مشرانو له پیسې ورکړئ دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل دپاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به یې په اوږو سوره و دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب وراره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی او پرچار او خطو یې ورپسې لېږلي او راغوښتي او یا ټول ترې په خپلو کورونو کې کېناستل زه خو دا اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته ووایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای کې ورځو 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره 18,000 لږ نه زره هم نه 2,000 هم نه او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد هغه محل نه ګیر چاپېره محاصره وکړه راځئ به تاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو
او د سره په شمیر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه ګورنر سره 50 یا 60 او 13,000 د کوفې خلک دغې چاپېره محاصره شو. دغه 50 شپېتو کسانو کې هغه خلک هم چې هغه د دوی د قومونو مشرانو هغوی ته یې ویل صاحب کوشئ وځئ د محل نه، او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکړې، لالچ ورکړې، څومره پیسې چې غواړي ورکړې وله، دا خلک رانه پره کړې او په خپله بیا د قلعه سر ته وخوته، اعلان یې وکړ خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ته، ما له د کوفې ګورنري راکړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې پکار یې ورکوم به د قومونو مشرۍ به ورکوم، او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته، ما به تاسو مړ کړیا خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا 13,000 کسانو او یا یو کس هم ورسره پاتې نه شو، دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو. او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خو دې هم ګرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې ګرفتار کړ چې دې یې کله ګرفتار کړ نو دې یې ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل، دې نه یې وینې بهېدې، ځان ته یې مخامخ ودرو. نو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېرې سترې سپورې ډېرې د کنځلو خبرې وکړې، زه ورنه هم جوابونه ورکړل، هغه الفاظ ما له مناسب نه دي، خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته یې وخېجوه او هلته یې په توره ته سر ووهه او سر او تنه یې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت ووایي. وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کوه، وی وایه څه وصیت دی؟ وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت ومنه، باقي زه چې ته څه وایې نو بس وجنې مې یو کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم، خو یو وصیت مې ومنه. وی یو وصیت څه دی؟ وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش ښخ کړي ما د مرګ نه پس. دویم ما باندې 700 درهم دی یو سړي قرض دی، دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې زما هغه قرض خلاصه کړي. او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې، ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وایي چې د کوفې خلک زموږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي، نو که هغه راغی خو دغه حال د هغه هم دی دا کم چې زما ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي، زه هغه ته یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه، او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي، ستا لاش په همدقسې په دې میدان پروت دی، ته نه منو. اوچت یې کړه بره د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر ووهو، سر یې هم لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته، ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې دا هډوکي مات شو. حضرت حسین رضی الله عنه ته په اړومبې خط رسېدلی و، ده خو ورته لیکلي و ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی و، هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلکو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت لپاره زما شاته ودرېږي، زموږ نه ځان قربانوي، خپلې قافلې ته یې حکم وکړو ځان تیار کړې ځو کوفې ته. څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغوی وله مشوره ورنه کړې مده، تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وایي ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نه شي، دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې، تا سره هم ګورې وفا نه کوي، دغې خاورې ستا ورور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې، تا سره هم وفا نه کوي، مه کوه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو. عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نه شي، مه ځه کوفې ته، د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچوو چې کوفې ته مه ځه.
او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم اورېدلي دي د هغه نه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیواني یو انسان به هغه انسان د نبی علیه السلام د حیوان مثال ورکوي یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي نو هسې نه په دې مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زه نه ګرځم هسې نه هغه کس زه نه شم چې نبي علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي د هغې عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم راسره کېږي که وینې تویږي دلته به هم تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي او بار وشي نو خبرې دا دوه خبرې وې د دې دوو خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي او درېیمه خو هغه خبره وه چې د یزید په لاس باندې د بیعت کول نه غواړم دی خلیفه د مسلمانانو نه دی دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کوم چې مشران یې هغوی به د هغې انتخاب کوي بهر کیف هغه خطونه هم د ده په مخ کې چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل هغوی به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي پام کوه اعتبار پرې ونه کړي واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي د کله چې تاریخ ګورو که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب چې دومره وینې وبهېدلې دومره وینې چې اوبه د سکونه وې چې چا به ګیلاس کې او پیاله کې اوبه راغشتي د وینې به ډکې وې او کوفه کې دومره د دین کتابونه او پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول پول یې ترې جوړ کړ د کتابونو نه پول جوړ کړ دومره کتابونه و چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري څومره پکې شهیدان کېږي دا هم اقطع اثر د هغه وجه ده د مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړلې لیکن دته خو د تره د هغه زوی هغه خط مخکې و ما درته ووایي هغه خوب یې مخکې نو دې برابر روان دی عبیدالله ابن زیاد اوس خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ خلک یې ویرول څوک یې ملک بل چاله پیسې ورکړې دباو شو خلک لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه ته په دې لار ځه او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالې راوړل او که چېرته دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً ته سر قلم کې او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د زوی د شهادت اطلاع راورسېدل هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی ولا راورسېد اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو د هغه چې کوم وروڼه دي د هغه چې کوم خپل خلک دي هغې وایي چې نو اوس به مونږ خامخا کوفې ته ځو هر څه چې کېږي او حضرت حسین رضی الله عنه هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبي علیه السلام په حکم را روان شوی یم پیغمبر علیه السلام خوب چې ما ته حکم کړی
مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه، که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړه چې دي، هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي، وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده، یو ځای بل ځای بل ځای. او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی، د کوفې په خوا کې، هم د عراق په علاقه کې، هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد. او دا تقریبا 2 یا 3 کسان دي، ټول ماشومان او لوی او زنانه او نارینه. یو خوا د نبي علیه السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغې مشران دي خور او زهیر، دا د هغې مشران دي. په دې کې هغې سره خبرې اترې هم شروع شوې. تاسو مه ځئ کوفې ته، واپس مو پرېږدئ، نه واپس هم نشئ تللی، نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو. څه به کوو؟ بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکړې. حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوځو یزید له، او د هغه په لاس به بیعت وکړې، نو خبره خلاصه ده. او که دا خبره نه منې، نو بل اصلاح ستا لپاره نشته. نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو، نه دې کوفې ته پرېږدو. او مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو، اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی دا عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید ګورنر دی. حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي به، خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم. که دا خپل فوج دې ماته کښېنو، یو 2-3 خبرې دې مخکې کوم، باقي کې ستا اوس څه خوښه به کوم. خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کښېني، سړي نه بیا هر څه یېري. ما درته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري. قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی، ته چا راغوښتې؟ مونږ خو نه یې راغوښتې. نو هغه 3 واړه بوجۍ خطونه یې په میدان کې وغورځول، وایي دا ستاسو خطونه دي. او د هغې نه به یو خط راغېسته، د هغه مشرانو چې کوم په دې لښکر کې موجود وو. فلان کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه زما نه دی. دا بل فلان کې په دې ستاسو په دې لښکر کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ ټول خطونه یې ورته وښول، وایي دا موږ نه دي لیکلی. چا راغوښتې؟ موږ نه یې راغوښتې. بهر کیف سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بېګاله او میاشت ختلي ګومان دا کوم وریځ ده، الله دې باران لم صبر وکړي. خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي. زما ګومان دا دی چې عاشوره به میاشت کې پته نه لګي، خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده، خو یا به د خالي ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي. د عاشورې متعلق څه احکام دي بلې جمعه کې به درته ووایم. خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه 10مه ورځ ده، د عاشورې ورځ چې ورته موږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه. هېڅ پروا نشته، که ته په دې لار کې شوي کېږي نو هېڅ پروا نه، شهادت خو مرګ دی که نه، نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته. که نن د مرګ نه وشو سبا به مرو، که سبا نی بل ورځ به مرو، بل ورځ نی بل ورځ به مرو. نو خپل بچي سره زین العابدین علي ابن حسین بیماره مو ماشوم نوجوان کچر هغه سره مشوره کوي، بچی ستا څه خیال دی؟ ای بابا هېڅ خبره نه ده، مرګ له یوه ورځ مقرر ده. او داسې خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو، نو خو یو ورځ ورپسې وروستو را روانه، په هغې به هم بیا یو بل سره ملاقات کېږي. او تا چې کوم خوب لیدلی دی، خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي، بس هغه خوب خپل رښتینی کړه، هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی. خپل چې څومره د خاندان خلک دي، مونږ خو د حق په لار کې راوتي یو، او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی، او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو، هغه نه غواړو. دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې راوتی. او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې، مګر چې دې را سره دوکه وکړه. زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي،
او زمونږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپلې خیمې چې څومره وې نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړ. یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړ. دې دپاره چې هسې نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې ښخې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې دېره کړي وو. هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي، حمله ونه کړي. او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علي ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمار و او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو. نوبت بن نوبت او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړې. یو مقام کې چې تږي شو نو دا اواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړي وی دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړي دي خدای نه نه یېرېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه نه او هغه سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف حدیث دی هغه خوب ویني دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغېستې ده دې بدبختانو زما نوسې معاف نه کړ. یا هغه بیبي راپاڅېد د هغه خوب یې بیان کړ د هغې نه هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی سر یې یوړه عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود یو خانک کې دا سر پروت و یو چوکۍ راواغېسته او دې پوزې له داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې او بیا یې یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و خلک یې ډېر ښایسته دی یې خلک وایي چې دا ښایسته دی داسې د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې. یو صحابي دې مقام کې ولاړ و هغه لاس ونه کلک ونیو عبیدالله زیاده ظلم مه کوه زما د قسم په الله کې د دې مخ نه ښکلی مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمي ته کې دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدل چې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کومې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لید له تا نه ده لیدې دغسې ولکه څنګه چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا ریده څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته یې رخصت کړل لیکن رب العالمین د هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل څو ورځې کې دننه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی. یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې که د چا زوی د چا ورور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی. او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي. ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په 11 د عاشورې په 11 باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غمرازۍ اظهار کوي یاره وي په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی څوک تورې جامې اغوندي او څوک جلاګانې کوي او څوک فریادونه کوي شریعت کې دا ټول هر څه ګناه ده داسې به نه کوئ. ما درته تېره جمعه هم ویلي چې یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپېره ده. د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپېره کېږي هغه انسان بختور دی چې رب العالمین ورته جمعه ورکړه. یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپېره ده نه دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه. دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت ته وجې نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې زوی هم که اسمان ماتېدی نو په دې مات شوی و که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه
دغه یې دا ورځ د اتوار راتله دې به په دې ورځ روژه نیول بهتر دي. ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې. نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په 10 باندې روژه نیوله. خو په اخري کال چې کله وفات کېده نو فرمایلي وي لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، وایي که آینده کال پاتې شم نو زه به د 10 سره 9 ورځ هم روژه ونیسم. نو 2 ورځې روژه نیول پکار. هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم، یا چې نور د دې ورځې متعلق کوم شرعاً د سنتو څه مسایل دي. خو که چېرته دا ورځ د خالي وه 10 نو بیا د جمعې پر ورځ روژه ونیسئ، جمعه او خالي. که روز د اتوار وه نو خالي و اتوار روژه ونیسئ. یعنې د دې میاشتې 9 او 10 2 ورځې روژه نیول پکار دي. مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې. پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ ده. عموماً په دې کې حکومت هم چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي. ځکه د اشتیاګانو پکې خپل دا پیسې وي چې پکې خپلو امامبارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي، نو هغې هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ 10 کومه یوه ده. نو به هر کیف چې کومه 10 ورځ وي نو هغه 10 ورځ او 9 ورځ 2 ورځې کوشش وکړئ نفلي مستحب ثوابي روژه ونیسئ. ډېر لوی فضایل او برکات یې دي. بله جمعه کې درته بیان درکړم. بیا دې بل مبین ته ورسېږي دا د هغه څلور واړه بانکونه ووایي. نو چې دا څومره مبینه دي په دې باندې دا څلور کسان بانکونه ووایي نو پروردګار به باران ودروي. او ما درته وویل نه قرآن کې دې ذکر شته او نه په حدیثو کې ذکر شته دی. دا زموږ د دې بزرګانو صوفیو یو طریقه ده او زما په خیال چې داسې څه لازم او فرض یې ګڼل لري پکار او که یو سړی یې کوي چې یاره که رب العالمین هسې هم بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی نو بهر کې ممکن دی چې الله تعالی پې باران ودروي. جمع دعا وکړئ د دغې شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی. پروردګار یقینا که موږ دعا کوو که نه کوو د هغې ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي، خو الله تعالی د هغوی ارواح نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي. خو پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتې کړی دی رب ذوالجلال د هغې د سخته سنګینه سزا او سنګینه عذاب جوړه پروردګار ورکړي او د دې دا شهادت کې رب العالمین تر قیامته پورې د مسلمان دپاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولي کړي. د هدایت دعا کو الله د اسلام هدایت نصیب کړي او که دغې په قسمت کې نی په خپل قهر و غضب یې تباه و برباد کړي. تو کې باران دپاره خصوصا ځکه باران واقعي باران خو د الله رحم وي او رحمت وي، خو چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي. نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي، خو دا زموږ د ګناهونو او زموږ د اعمالو نتیجه ده. مونږ خلک زکات نه ورکوو د خپلو مالونو، مونږ خلک د ظلم نه منې کېږو. هر انسان بچې په پلار باندې او پلار په بچو باندې ګاونډي په ګاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتي شروع دي. زکاتونه څوک نه ورکوي، بدعملۍ فحاشۍ شروع دي. نو دا د هغې زموږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودروي. یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغه جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې هم نه ټینګېږي. او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم چې پروردګاره په دې وخت کې زلزله مه راولې. یعنې که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولي. نو دا د الله قهر دی، د الله غضب دی په مسلمان باندې. تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو. ما نه چا تپوس وکړو وایي دا کافر الله نه وجني دا مسلمانان وجني دا ولې؟ ما وی چې کم سړي زوی او پردی دواړه په جګړه شو نو هوښیار سړی خپل زوی وایي پردی نه وایي، خپل له سزا ورکوي، خپل له ورکوي. نو آخرت خو هسې هم د مسلمان دی، خو په دنیا کې چې کومې فحاشۍ او کومې بدعملۍ روانې دي نو کم از کم دنیا کې بیا رب العالمین د خپل مسلمان له سزا ورکوي. د کافر و آخرت نشته او د مسلمان آخرت شته دی. رب العالمین زموږ د خپل قهر نه وساتي، یا الله موږ د غضب نه وساتي. الله زموږ د اعمالو د وجې نه که دا باران په موږ وي پروردګاره موږ د خپلو ګناهونو توبه وباسو، الله دا باران بند کړي. یا الله ته بند کړي، یا الله ته باران له صبر ورکړي او پروردګاره دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان، دا خپل حیوانات، دا خپل غریبانان پروردګاره د خپل غضب او د خپل قهر نه محفوظ کړي. که څومره مریضان دي دعا ورته وکړي چې الله ورله شفا ورکړي. څومره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کړي. څومره مسلمانان حج ته تللي دي او یا هلته پاتې دي